بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. په تیر سبق کې منګه دا خبره کړې و چې لیس بعزیز چې الله پاک د پاره صفات سلبیه چې کوم شروع شو نو پای کې دویم نمبر صفت هغه ویل شو چې لیس بعرضی دا الله تعالی عرض نه الله تعالی عرض ولې نه نو دې خبره باندې دوه دلیلونه ویلو. یو دا چې عرض ویلېږي قائم بالغیر تا قائم بالغیر تا او قائم بالغیر دین دا محتاج وي نو کدا الله تعالی عرض شي نو دا به قائم بالغیر شي بل طرف ته محتاج شي او محتاج کېدل چې دا د حدوث نه خدا د امکان نه خدا لہذا الله تعالی عرض نشي. دویم نمبر دلیل موږ دا ویلو چې الله تعالی عرض نه لري ځکه عرض د چینه پای کې بقا وي او د الله تعالی لپاره بقا ضروری ده. نو موږ وایو چې دا هغه دا خبره کوي چې الله تعالی عرض شي او بقا ته عمره مسخره به برادي نو وایو دلته بقاء العرض بالعرض براشي بقاء المعنى بالمعنى براشي او بقاء المعنى بالمعنى قيام العرض بالعرض دا محل ده. قیام العرض بالعرض یا قیام المعنى بالمعنى مطلب دا دی چې یو سیز په خپل تحیز کې د بل سیز د تحیز تابع وي او دغه تابع کېدل دا د حدوث نه خدا د امکان نه بیا به دا خبرې کړې وي چې دا خبره چې دوی چې قیام العرض بالعرض دا خبره دی صحیح په هغه وخت نه ده چې کله د عرض او دا مقام به او قائم دا ځوانه جدا جدا سوزونه او په دې صورت کې خدا قائم او مقام به دا ځوانه یو شری لہذا قیام العرض بالعرض محال نه ده. لگا یو سی کله دا عدم نه وجود تراشي په دغه وخت ورته حدوث وي او کله چې ورته لږ وخت پری لږ وخت پاتې شي نو دغه وخت ورته بقا ویل کېږي دا وخت ورته بقا وي. نه اعتراض پیدا ده چې ته لکه وجود بقا چې دا وجود ته ویل کېږي نو وجوده فلم يبقى مثال خو بیا نه سیږي دغه وجوده فلم يبقى معنا دا ده چې وجوده موجود شو فلم يبقى د بقا معنا ته وجود واغستو نو وجوده فلم يوجد معنی شو نو دا وجوده فلم يوجد په دې کو تناقض راغی دا معنا صحیح نه نو وایو چې دا وجوده فلم يبقى بقا مو چې وجود ته نه وای بلکې بقا مستمر الوجود ته وای استمرار الوجود ته وای نو وجوده فلم يبقى معنا دا ده وجوده فلم يستمر وجوده وجوده فلم يستمر وجوده او د وجود او د استمرار وجود زماني باندې په بدل نه لہذا تناقض پرې کې رانه غي. بیا دا خبره کړی و چې لکه ته دا خبره کې چې د قیام المعنى بالمعنى مطلب دا دی چې یو څه په تحیز کې د بل څه د تحیز تابع وي دا خبره دی غلطه ده ځکه دا قیام المعنى بالمعنى مطلب دا دی چې د دوه سيزونو کې د یو بل سره دسي جوهر تعلق وي چې د یو موصوف او د بل صفت جوړول صحیح وي او دغه دا چې یو صفت په تحیز کې د بل صفت د تحیز تابع وي نو دا خبره غلطه ځکه ده کچرته دا خبره د عمره نو بیا به الله پاک د پاره ګور د الله پاک د صفات د الله پاک د پاره ثابت دي نو ته به چې د الله پاک د صفات د الله پاک د صفات د تحیز د الله پاک د ذات تحیز پورې نه الله پاک د پاره به تحیز ثابت شي او تحیز چې د چاینه هغه مکا جسم نه الله پاک د پاره به جسم ثابت شي دا معنی غلطه ده. خدا قیام المعنى بالمعنى مطلب دا دی چې د دوه سلون دی ول سره د شي جوړ تعلق چې د یو موصوف او د بل صفت جوړول شي وي لکه جسم سواد جسم سواد هغه ته لګي چې د یو سیزو د جسم سره د تورواله د شي تعلق وي چې یو جسم موصوف او سواد ول صفت جوړي دا شان الله العلیم الله السميع الله البصير ویل دي. بیا دا چې بعضي متکلمین هغه اشاعره او مذهب دا دی چې اعراض موجودیږي په تجدد د امثال سره لکه څنګه چې په عقدایږي په جسم کې تجدد د امثال راځي د قشان دی پر عرض کې تجدد د امثال راځي چې موږ تخکاری دي چې دا بقا ده لګینا بقا نه غو تجدد د امثال وګي لګړی وای هغه لګیدلی تاسو موږ مثال درکړو چې دی ولګیدلی نو پای کې دا ډیوی ته چکلا تیل لري واغه تیل بریږي یو تیل چې ختمي کې بلل خدا چون کې همیشي نو دا همیشوالی ته چې نه دغه تجدد د امثال ده د بقا ویلي
نو دا خبره غلطه ده ځکه تجدد د امثال موږ په جسم کې نه منو نو دوی په عرض کې څنګه منو په جسم کې کته دا ومني نو بیا وې ټول دا جزا سزا چې دا باطلی چې تجدد د امثال د نظریه ته ومني نو بیا لکه په دې ټیم کې یو کس ګناه وکړو 15 منټه بعد په بل کس باندې دا ثابت شو جرم ثابت شو سزا چې ولکه دا بل به سلا وکړي نو په تجدد د امثال موږ نه منو بل دا خبره ده چې دا دغه وی فلسفه چې دا خبره چې قیام العرض بالعرض محال دی دا خبره ده غلطه ده ځکه چې ګرځیدل حرکت کول دا یو عرض دی او بیا په حرکت په زور باندې تل سرعت سره تل یا په قلاره باندې تل نو دا تیزیدل او روکیدل دا بل عرض دی نو ولکه دا حرکت تیز دی او دا حرکت ورو دی نو په دې دوانو کې غلکه قیام العرض بالعرض راغی قیام العرض بالعرض راغی ته خو چې قیام العرض بالعرض محل دی نو وایو چې دلته دا حرکت صرف عرض دی او دا بطوعت او دا سرعت دا افراد دي د حرکت یعنی دا حرکت علوم متل نه دي دا افراد دي لکه څنګه چې موږ انسان دی د انسان چې دا موجوديږي نو دا په ځمن د افرادو کې مندلېږي په زید کې په عمر کې په بکر کې د قشان د حرکت ته او دا مندلېږي کله په سرعت سره او کله مندلېږي په بطوعت سره نو قیام العرض بالعرض دا کومه ترسو نه وسیله هغه په شوې باندې باندې په کتاب کې راته بیا وې ما که په کتاب کې پوهه आवाज نه راځي دا ليس بعرضين اور بیا خو کېږي ليس بعرضين وإذا الله تعالی دا ذات نه دا عرض نه ولې لانه لا يقوم بذاته ذکر خپل ذات په اعتبار سره دا قائم نه بل يفتقر الى محل يقومه بلکې دا محتاج دی راسمه ال چې قائموي هغه لرا نو چې محتاج شو نو محتاج کېدل دا علامه د امکان ده فيكون ممكنا دا ممکن شو او دویم دلیل ولانه يمتنع بقاؤه چې ممتنع ده بقا لري ممتنع ده بقا لري عند الله تعالی ذات لپاره دا خبر درته چې دا بقا باقی به همیشه وي او عرض لپاره بقا ممتنع ده او یک چرته د عرض لپاره دا د باری تعالی لپاره ته بقا ومني والا کدس نشي لكان البقاء معنى قائما به دا بقا معنی چې دا قائم شي په دې پوره نو فيلزم قيام المعنى معنى نو لازم بشي قيام المعنى بالمعنى وهو محال او دا محال دي ولي محال دي لا وجه خي لان قيام العرض بالعرض بالشيء معناه دا قيام العرض بالشيء يعني بالعرض دا معنى دا ان تحيزه تابع لتحيزه چې د دې سیس هغه تحيز د دې هغه زين والتابع دي د بل سیس د تحيز والعرض لا تحيز له بذاته او دا عرض د بار د خپل ذات په اعتبار سره تحيز د سره نه حتى يتحيز غيره بتحيزه چې دوی چې لکه د دې په تبعیت کې دا د هغه تحيز تابع شو هیڅ کړي وهذا مبني په دې سره اوس په دې دلیل ثاني باندې تنقید کوي چې تاسو دا دلیل په دوه مقدمو باندې شاملو او دا دوه مقدمې چې نن دا باطل دي غلط دي اوله مقدمه دا و چې دا عرض باقی پاتې شنو بقا د عرض براشي او قيام العرض بالعرض محال له نو دا به قيام العرض بالعرض خو حاله محال وي چې کله قائم او مقام به جدا جدا سونه او دلته دا قائم او مقام به یو شی دی چې کله دا عدم نه حدوث راشي نو دغه ورته وي حدوث ورته وي او چې ورستو بیا باقی پاتې شنو هغه ته وجود وي وجود او استمرار وجود بقا ورته وي وهذا مبني او دا اعتراض وي مبني على ان بری خبره باندې بقاء الشيء على معنى زائد على وجوده چې بقاء شيء بقا د یوسیس دا معنی زائد په وجود لري باندې وان القيام معنى او دا دیم دا خبره تاسو کړو چې د قیام معنی دا التبعيه في تحيز چې دا په تحيز کې د بل څه د تحيز تابع ده ودا خبره غلطه ده لاولنی ولې غلطه ده والحق حق ده لان البقاء استمرار الوجود چې بقا لري استمرار الوجود او عدم زوال ده وحقيقته او حقيقه لري الوجود وجود من حيث النسبه په اعتبار د نسبت سره زمانه ثاني ده ومعنى قولنا وبیا اعتراض ده چې هغه بقا ده وجود وي نو وجود فلم يبقى مثال خو بیا سینه نه ده وجود فلم يوجد په معنا باندې پتا راځي حال ده چې خلق ده استعمالي نو وجود فلم يبقى معنا ومعنى قولنا وجود فلم يبقى معنا ده انه حدث فلم يستمر وجوده چې دا حدث ده حدث چې دا عدم نو وجود ترځي نو حدث ورته وي نو حدث ته فلم يستمر وجوده او استمرار وجود مستمر نه
ولم يكن ثابتا في الزمان الماضي او دا نه ثابت په زمانه ماضی کې. دویم نمبر وان القيامه دا دویم هغه د چې ویلو چې قیام العرض بالعرض نه محل، وان القيامه هو الاختصاص الناعد چې دا مخصوص کېدل خاص کېدل بنایت کړي کما فی اوصاف الباری تعالی لکه څنګه چې باری تعالی په اوصاف کې دي. فانها قائمه بذات الله لکه دا صفات قائم دي د الله تعالی په ذات پورې. ولا تتحيز بطريق التبعيه ولا تتحيز او دا متحيز دي په طریقې د تبعیت سره. ولی لتنزيله تعالی للتحيز ذکر الله تعالی چې نه دا تحيز نه پاک دي. وې کدا قیام العرض بالعرض معنا دا وخت دی چې یو څه په خپل تحيز کې ربل څه د تحيز تابع وي نو بیا به الله پاک د صفات پته چې د الله پاک د صفات په تحيز کې د الله پاک د ذات د تحيز تابع دي. لا الله پاک د پاره به تحيز ثابت شي د تحيز ثابت دی نو جسم به ولا ثابت دی. خو شو ویل باندې نه مطلب دا نه قیام العرض بالعرض چې د دوه څه د یو بل سره د تعلق چې د یو موصوف او د بل صفت جوړول شي. وذا بعض اشاعره باندې خبره کوي چې ان انتفاع الاجسام چې منتفي کېدل الاجسام په کل آن ومشاهده بقائها فهر آن ومشاهده بقاء دي بتجدد الامثال فتجدد امثال ليس بان ابعد من ذلك دا ډېر بعید نه دي په الاعراض بعرض دي. خو نو موږ وایو چې دا تجدد په امثالو کې موږ په جسمونو کې نه موږ تجدد امثال بعرض کې بسومو. نعم تمسکم درې نه نو فلسفه خبره کوي چې فلسفه دا خبره کړې ده چې چېر قیام العرض بالعرض محل نو دا محل نه لږه چې حرکت ته دا موارز ده او بلې حرکت پورې سرعت یا بطوعت یعنی تیزواله او رواله دا بلې پورې متصف کیږي قائم کیږي نو قیام العرض بالعرض پر راځي ته چې محل ده. نعم تمسکهم دلیل ولدو فی قیام العرض بالعرض چې قیام د عرض بعرض کې بسرعت الحرکت وبطئها یعنی په سرعت د حرکت او د په رواله سره ليس بتلقب تام نه ولي اذ ليس ها هنا شيء هو حركه زګه بلی کې د څه یو څه نه چې هغه حرکت ته واخر او بل یو څه هو سرعه او بطء چې دا تیزواله او دارواله بل ها هنا حركه مخصوصه بلکې دا سرعت او بطوعت دا د حرکت قسمونه دي دا حرکت مخصوصه ده او تسمى بالنسبه الى بعض الحركات سريعه وجددي نسبت شددي حرکت بعض صورتونو ته جو دا ورته ویل کېږي چې دا حرکت سریعه ده وبالنسبه الى البعض بطيئه نو د دې حرکت بعض دوجي نو بعض په نسبت سره دا بطيء ده یعنی دغه رو ده. وبهذا تبين بديس دا خبر واضح شو ان ليست السرعه والبطء نوعين مختلفين من الحركه چې دا سرعت او بطء دا جدا جدا نوعونه نه دي د حرکتنا. اذ انواع الحقيقيه دغه انواع حقيقيه لا تختلف بالاضافات دا نه مختلفي په اضافات سره لکه دا مختلفي په اضافت سره لکه پوه شوی دی باندې لکه څنګه چې د حرکت دا یو د غیر کلی ده او سرعت او بدیعت د افراد دي دغه شانتي د انسان دا لکه یو کلی ده چې امر بکر دی لکه دا حرکت چې مندلګي نه دا پسې مندلګي دغه شانتي انسان چې مندلګي نه دا پسې مند افراد مندلګي نو دا یو څه نه چې دا انسان دی خدا پسې مند افراد مندلګي دغه شان دا حرکت دا به هم پسې مندري حرکت بطوعت کې یا سرعت کې مندلګي واښوي بس ده.